دغه ټیکهدار چې کوم دی له شینګل راوړی او د شینګل نه پس خپل شینګل چې کوم هغه واپس وړی دی د چا په وینا یې وړی څنګه یې وړی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خدمت کو دا وخت موجود دی ما د کوز در تحصیل دینجی میاں بلنګوله کې چرته چې تاسو ګوره دا بولان سکولز او ګرلز کالج دا کوسا دا زرا غلم ټي وی می پروګرام کونو د لطیف باچا دغه کالج دی او د هغه وینا دا چې دا کوسه چې کومه ده نو دا هغه د مقامی ام پی نه د پخلی د لپاره منظور کړی و او یو ټیکهدار چې هغه ته مونږ چې کوم دی نو لکه هغه ته بس د دانه شمه ویلی خو چې چېرته هم کوم ام پی راځي چې بس هغه یې ملګری نو په دې وخت کې هغه د همایون خان ملګری دی کوم چې دلته کې چې کوم دی نو اوس په دې وخت کې ام پی دی او هغه دا خبره کوي لطیف باچا دا خبره کوي چې دې له ما 10 لکه روپۍ منظور کړی وې دي کوڅې له په همایون خان باندې په تعلق په یارۍ او په دوستۍ دا تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن ادینزي چکدرې نه او دغه ټیکهدار چې کوم دی له شینګل راوړی او د شینګل نه پس خپل شینګل چې کوم هغه واپس وړی دی د چا په وینا یې وړی څنګه یې وړی دی خو نه دغه کوڅه وشوه دا دلته کې خالی پرته ده او نه چې کوم دی نو هغه پیسو پته ولګېده چې پیسې چې کوم دی هغه چېرته لاړې او دغه ټیکهدار دا عمل کړی دی د سید لطیف احمد باچا سره چا چې کوم دی نو دا کوڅه منظور کړې وه د خپل کالج د دغه لپاره خواته شاته کلي هم دي خو پیسې هم نشته او کوڅه هم نه ده شوې نو دا ما چېرې یو کچ غونده کې کلیپ چې هغه د زه ستاسو سره شیر کړم چې هغه ټیکهداران چې هغه د هر ام پی نوی ام پی راځي خواوشایي کېږي زه هغه راتلونکي ام پی چې د دې نه پس کم راځي الیکشن کېږي مونږ ژوندي یو چې کم از کم دغه خلک په ذهن کې وساتي چې یاره دغه ځان ته پرېښودل نه دي پکار چې هغه داسې قسم دغه کې چې چړتې به دا نور زه څه نه یم خو پوجاري به ورته چې چړتې سورج کې پوجاري چې کوم دی دغه ټایپ خلک چې کوم دی نه هغې دا کارونه ورانوي او دغه عمل د لطیف احمد باچا سره هم شوی دی.